लेकिन इसका सोचा जो नमा पूरा तफसील देता पर उन्होंने याद रह जाता पर यह है दे मार जावे वो मत लगी के मार मत लगी के खैर दे ज़ैल करान दे और तासो मदुना करे और कल वो तासो बोले ना मुस्तहाल है कदे ना होता हां बीमारी गरीब का जब हम पर इस तवज्जु ले वक्त कुल स्वलात याद रहे जमान पर और शाफी से पर में से वेली तवज्जु ले कुल फरीज़त व तवाबिहा तवाबे के मखनी दे उतर वस्तली ने आगे ला उदस कोशी और द मालिक और द अहमद बनिस बांधे वुजू लिकुल सलात मुस्तहब दे और यौद दे उकनो अगफर दे तो अभी मुक्सर है dan tagdamo je masalah sewa pada imam saya berpada nah bukan boleh ke waqad dakhil fi wadas sifiyani muji waqad dakhil fi wadas fala agi dahan manda da wadas qail ni qad istihbab ni to khabar nahi tha awalan se fasta sufyan alladhi al-qura sabil agwe ke istihad bina sarna wadas namata istihad bina sarna wadas namata da khabar ashwa نقول الإسلام خيار مستوي مستحاضة تتوضأ لكل صلاتين فقتيبة بن سيد بغلاني تير شيء بالاستقامة أو شريك قاضي الكوفي ने मैं जिक्र الكوفي قاضي जो नबिया बदल गलती की है कसीर गलत सोवे ततबवे आयते ना मुस्तहादी माला से ना कि मेरी आयते सोवे मोड़ीदा दा आयत तो पता चलेगी खुदा के पाक हाँ मुझे आले और बोलेगा बंदर था काली तक कुफीरे अगर की दर्जा का मुस्लिम नहीं गरीब का कोई मुस्लिम शरीफ देना कल नहीं बोले कि मैं भी उधर वाला عن أبي اليقظان عثمان بن عمير أبو اليقظان عثمان بن عمير أو ضعيف راوي مدلس مجهول الحال حافظ دراويان بيقول كمزوري شريكا أبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف ده أو مجهول الحال أنا علي بن ثابت عند أنصاري الثقة عن أبيه جاء ثابت نام ثقة عن جده نمي عبد الله بن يزيد يا دينار دي يا عبد الله بن يزيد يا دينار صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة في حق المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها من بفريدي ودعا يدعو أيام دحيز نخبر بفريدي التي أرى أيام كانت تحيل فيها كذا وبقي حيدرات الاستحاضة ما حكي قري وصفتنا لكن الخيوط من هذا التي أرى أيام كانت تحيل فيها قبل الاستحاضة واستقبل سوچو کا مناسب پیغمبر مبارک لون اعتبار کا عادت تھا عادت اور اللہ تپو سے دیو نے جرات دماغ کی سیکھ لاؤ دور اور مستقم دوری تپو سے منا معلوم نہیں گیا کہ لون کا اعتبار نشتا لا تعجلنا لا يعجلنا حتى يرينا قصة البيت اس پہ خبر ہے لا عادت بناؤ ثم تغتسل فرون البخاري के अंदर के फरुन के गुस्ल बगनों में बदीदा और इजमाल के गुस्ल बगे وتتوضا عند كل صلاه وتصوم وتصلي ودا حديث جاء دليل وإذا الشافعي حجة هنا تعود حجة أو تتوضا لكل صلاه قائم أو تتوضا لكل فريضه قائم وتوابعها فانيه وفكان دا ظاهر के नबी आगोरे दलील دا مالک او دا احمد دلیل هم دلی دا کاغی خدا هر مانده دا غسل دا استحباب قائل
یو ځل به د وضو د استحباب پای یو ځل به اودس کوي بې واجب او حدیث کمزور ابن ماهوی ابو شریک هم کثیر الغلط ابو الیقظان هم ضعیف بهر کې دغه چې کوم عند کل صلات دي راوي دلایل دي او زما دلیل پرون ما ویلې دي او شرح د مختصر الطحاوی کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په سند یادي دي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش توضعي لوقت كل صلاة توضعي لوقت كل صلاة تمام دليل خبر خلاصه او زمون هغه روایت هم دی چې کوم کې د وخت د کل صلات د دې کې یوازې نه دی نور روایت هم پکې شته نو حشیر هغه دي لیکل دي ښه حاشیه کې رشتہ پرما د دلیل درته ویل دی بل نو دې نه مس جواب وکړو یا خو ضعیف دی او یا په دې کې تقدیر لګو کنه عند كل صلات عند كل وقت صلات دا مضاف مقدر کیږي نه یو بل جواب من درته کړو ما عند القرب د فارنازین کله معنا او کله حسن دا ماوی دي مخکې وځي عند قرب الرازی عند كل هغه مسواک کې مې وی عند قرب ما سره جيب کې پیسې او د عندي القربي او ما سره کور کې دي عندي القربي ما سره بین کې دي او د عندي ما سره پرنده کې دي د عندي القربي ویلې شکل نو کمانځه سره واکه او د څو کې لاغې لمبر دي مانځه او کله مانځه ما کې وخت او کې وخت د مانځه نه داخله درې جواب شو یو روایت کمزور دی یو مضاف مقدر کوم چې د ټول روایت من کې تعارض درته او یو عند قرب حسن بوانه نه قرب معنا وقت د مانځه د وخت اول کې چې اول کې کله مانځه خلاص شو خبره دي کې ورکوټه خبره ده چې مستحاضه سره په جما کې قانون کنه به نو ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه مالک شافعی د احمد یو قول هم دی چې جما کولی شي دا په حیث نه او د احمد یو دویم قول نه او جما و سره نه کوي مګر دې زیاته او قوان د تکلیف بیا جما کولی شي یاد دې شو امام مالک او شافعی سے او یو قول د احمد چې جما و سره اجازه وتی و او د احمد دویم قول سره چې جما منع ده ضرر دی ورته لیکن کدوار المدة او خامن تکلیف نو بیا ور سره جما کولی شي ضرور ورپسې شه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك انه بیا پکې شریک راغی شابه قال ابو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن ابي الهلال متفرد بالمرجري نهتا او كثير الغلط ده وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت علي بن ثابت عن أبيه عن جده جد علي مسموع فلم يعرف محمد اسمه نو بیا امام بخاری دا محمد دا یحیی ابن معین قول ذکر دے کہ هغه نوم کوئی دینار دے نو فلم يعرف به لیکن ما دا خبر اخلاص پکا کہ نوم یا دینار دے یا عبداللہ ابن یزید خیر نو معلوم نشی نو صحابہ جہالت نو مړو سره نقصان نه رسي ورپسې فقال احمد واسحاق في المستحاضتين اقتصرت لكل صلاه غسل کیا وقت دا ټول وای کار مانځه غسل کې ډېر بهتره خبره ده شابه دې وان توضأت لكل صلاه اجزاها وان جمعت بين صلاتين لمسلم اجزاها چې د ماسپخین د پاره او د سو کې ماسپخین او مازیګر په یو او د سو بیا ماقام لو کې ماقام ماقودن په یو غسل کې خدا دې تعالی ما ته ورغوم دي حکم شرعي ما قانون د توي نن من درته لیکن هر وخت د غسل کې ډېر بهتره ولی دغه فائدہ دا چې یو صفائی راشي دوی دا چې تبرید وراشي دا علاج دی دې سره وینه یخ شي نو ممکن ده چې الله په بیماری وسره راځي بل دې وینه سره وجود کې فطور راځي مون په شاو بدنه کې چې اوله بنا فطور مسره ختم شي دې فائدې دا احسن ده او دې په دې نمبر کې دی چې دوه مونږونه په یو وسره لکه غسل وکړي نو ماسپخین په خپل اخر وخت کې وکړي او مازدیګر په اول وخت کې دا معنی بیا غسل وکړي دا ماښام په خپل اخر کې وکړي او ماسپښین په اول کې وکړي او سهار د ځان له غسل وکړي دا غي پسې دویم نمبر ولې صفایي به راشي فطور ستړیوالي به ختم شي او تبرید علاج به راشي
darbe au kada se nishi ko na ba hukum ko jada da da kam ya di mana ya har waqt la yawda law dasta خلاص اشوا فبس ايش المستعاذة انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ايش اختلاف تشتغل اي موجوده بثلاث طريقه فبس ايش وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حمزه بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت استحاذ حيضه كثيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث محمد بن بشار منذ عبد الشبه ابو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو بصري عبد الملك بن عمرو بصري ثقة مامون ومن رجال الستة تدور صحابة مولى بدلت بخير دمردان كويكا إذا أبو عامر عبد الملك بن عمرو دي أو بصري والا دي كم يومين ما سروا ہے بصري والا بدوما ثقة مامون تدور صحابة مولى قال حدثنا زهير بن محمد التميمي بدلت بدان كويكي دا زهيرنا الشاميان روايت کی ندا برابر نہیں شام تدي اخر وقت تدي محافظ ایک کمزور جو زهير روایت د شامیین ودنا برابر نہیں غیر مستقیم حافظ ذکر شام اخر وقت تدي محافظ کی نقصان بدلت الشامی روایت نہ کی تدي بصری روایت کی یاد نہیں شکا اب سو دربار سوال کی زهير بن محمد کو بڑا کمزور راوی سو پہ اعتبار نہ کہ ما سے جواب دیتا ہوگا شامیان کی روایت کی معنی غیر مستقیم دی اور د شامی کی روایت نہ کہ سو تے گئی الا بصری احمد جیسے اور شام کی ولی اخر کی شام تدر رسولہ بیا خلق زیاد شیو حافظہ کے نقصان عن عبد الله بن محمد بن عقيل الشبه امام بخاری و مقارب الحديث یا مقارب الحديث به او قال النبي بن ضعيف يحيى بن معين يحيى بن سعيد القطان امام نسائی بطول میں حوالہ ورکڑے ہو یہ ضعیف راوی اختلاف ابراہیم نمرات ابراہیم نخعی نے ابراہیم التیمی دے مدنی ثقة ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ عن عمه عمران ابن طلحہ دے تابعي ثقة طلحة بن عبيد الله شكل مشهور طلحة الخير وطويل أبو ذريفان وحد غشي بلاسون طباول دادا الزويري عن أمه نمورنا نقل كيش حمنا بنت جحش دادا زينب بنت جحش خوروا زينب بنت جحش أم المؤمنين أو جيبا دا تاريخ بنت وطري وانا مستحان حمنا بنت جحش دا مستحان بل خوري دا زينب بنت جحش أم المؤمنين أم مستحاضة أو بل خوري وطلحة بن عبيد بل خوري وأم حبيبة بنت جحش أم مستحاضة أم بنت جحش دا بيغمبر مباركين دا مستحاضة بل خوري دا زينب بنت جحش أم المؤمنين أم مستحاضة بل خوري دا أم حبيبة بنت جحش أم مستحاضة غير مولد بالتقييم ذكري تتوي ما سروري في مصطلح ليسو بوليكا فاطمة بنت أبي حبيش جواب فاطمة بنت أبي حبيش زينب بنت جحش حمنا بنت جحش أم حبيبة بنت جحش أسماء حضرت ميمونة خور أسماء حضرت ميمونة أم المؤمنين خور بن زمشوا شبك زينب بنت أبي سلمة أبي عمر عليه السلام فرقته أم سلمين زينب بنت أبي سلمة خطيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأم سودة بنت زمعة أم المؤمنين سودة بنت زمعة هو أتم أسماء بنت حارثية أسماء بنت حارثية نهم بادية بنت غيلان ثقفية
बल्दिया बिन्त गैलान सकाफिया, लतुम सहला बिन्त तुरैब और यवलसम ज़ैनब। ज़ैनब मौली का ज़ैनब बिन्त जहाज जैसे दाजती मारिफ सुनन नबी दर्जना करके और बयानी की हवाले जरूरी के हवाले सुनन के मिला और बयानी के मिला मारिफ सुनन के मिला और बयानी के मिला। चलो कभी ये बाहर दाखला से बाहर जाओ। فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبتكيد وسلم عن أمه حمنة بنت جحش يا رسول الله حمنة زادت والحاء ابن عبيد الله ببيرة كان امرأة الدهال بيرة بدأ فالكيف ابن عبيد الله بركة الخير كرسول الله مبارك القبر وحكي غرط جدة أوجبت والحاء أو لا سيشان شوي رسول الله مبارك دفع بيقول زادت ببيرة. قالت حمنة بنت جحش كنت استحاض من استحاض مناتا حيزة يا حيزة كثيرة انت لاحظت من الاستحاض مستحاض من قرينة كثيرة شديدة ايه كثير باعتبار مقدار كيوينة بڑيرا او شديد باعتبار كيف كيوينة بڑينگا فدا دلالة تذكر كثير باعتبار مقدار ډیره بوا او شدید باعتبار کیف چټینګا بوا او کتابه راحیله دا مقبول مطلق دی فعل مزید دی او مجرد لك انبت الله نباتا حسنا انبت الله نباتا فعل انبت بفعل او مصدر د مجرد لا صار دي فأتيت رأي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم استفتيه طلب فتوى مكو ما بي فتوى جواب بيو خاصة حادثة أما ولا خبر ولا قانون ذلك ولا خبر ولا ووجدت في بيتكم نجدنا بنت يحفى فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيزة كثيرة ما قلت أستحاض باب مزيد أو مصدر مقبول مطلق مجرد رجوع كثير باعتبارنا مقدار شديد باعتبارنا كيف وما تأمرني فيها أي في هذه الحيزة في هذا الحيث وانا الاستحاض فقد منعتني الصيام واسفل من منذ وجهنا مناكر دليل أحيان تجري حكم إلى حيث مشان أحيان تجري حكم إلى حيث أو ياتاك ناجولا يخلق منذ وجهنا شمكون قال أنعط لك الكرس لك الكرس تتعد بيانون كرسوك ماجوج دان تجير ماجوج ويكوين بردي فإنه يذهب الدم والمسكر الدم كي ماجوج كيرا دوين بدن بردي مسكوانا بري وجود بري تيجي نبري جامع بري تيجي قالت هو أكثر من ذلك الله رسول هو دم أكثر لدينا لكمنا ياتا استمسيحا تراني فمالي كنا بندي قال فتنجم بنا لغام كينا لغام ستوي يو شكرا دان تكينا نيما لاخر دان تكيني تقوتونا نميز كيو شكرا كيني نيما برر دي فرطوك بڑا كيرو بردي بار او نيما شاتا تفرطوك بارا فرطواق بروارا دان تكينا نوجود بدينا بدي تيجي قالت هو أكثر من ذلك دينا مليرا قال فاتخذي صوبا غدا صوبا دان تكينا قالت هو أكثر من ذلك إنما أسجد سجدا لبيعيكم فبيدلوا سجد تسي بنا روانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر كسين تاكيد دفاري تقول دفارنا لك سنكتب ما قالوا شيء سنكتب ذلك إذا قريب تجيوب لكنا لكو خامقا نسأمر كسين تاكيد بأمرين دو أمرين تتخيب أيهما شفنات بكم لبوك أجزاء عن كتانك فيكي أو فإن أبيت عليهما أو فدوار للتاقتي فأنت عالم يعني مخرج كم يوكي ويجي فخبر فدوار التاقتي كم يودا شكم كفايدة لرجاله فقال أغا دو أمرين سدي أغا يوزل فغسلوكي ما تقول يوزل بسوكي غسل بيا وضوء لوقت كل صلاة
او دویم دا چې جمع بین الصلاتین او یو غسل ولو ما دا ته ورته وکړ نو دې کې ستاسو وخت وسوري انما هي رجزه من الشيطان دا به امر یو ګوند وال شیطان دی الګ پرونه معنا کړی وکړه نو کته چې مخکې په وخت ته مونږ نه ویلې نو ما د تدری اسباب ویلې دا مونږ ته رجزه معنا نه دوباره بنو فتحيدي اعدي نفسك حائزا حيض شميرا ځان حائزه وګڼه شپږ ورځې یا اووه ورځې تحيدي 6 ايام او 7 دا او د څه لپاره دی دا یا خو دا ښځه ناسیه وه نو او د شک لپاره چې ښځه زواله کړه ناسیه چې خپل غالب ګمان کول او یا او د تنویع لپاره دی نو غالب ښځې چې دي د هغې یا شپږ ورځې یا اووه د شپږو نه کم د لږو ښځو وي او د اووو نه زیات هم د کمو ښځو وي غالب د ښځو حیض چې راځي څو راځي لکه په سلو کې د پنځو یو ښځو حیض یا شپږ یا اووه ورځې د شپږو نه کم هم وي خو د کمو ښځو او د اووو نه زیات هم وي خو د کمو ښځو نو او د تنویع لپاره شو اوس مولانا صاحب د خپل سوچ وکړه دلته پیغمبر مبارک په تمیز باللون خبره بیان نه کړه بلکې په حالت یې دا صریح نه شپږ یا اووه ورځې عام عادت د ښځو دی دی ورته ذکر او که ته ناسیه نو غالب ګمان وکړه غالب ورته شپږ یې ووي دوالله متولله ناسیه او متحیره ما پرون ویلي دا زموږ مستدل نه شو څه چې في علم الله في كتاب الله في حكم الله دا الله حكم مطابق لدي غالب تاخذ في عادات يا شميرة يا في علم الله فيما علمك الله يتعرف ذلك ما هو ذلك ثم اغتسلي كلها دا هو الحكم اذا رايت استا يقين راشي رايت بصوري نه يقين راشي اتفاق شوي او خصفا شوي سمعت دا عادت ورته تیری شوي دي نور په لامبلو نه پاتې من قرآن ده فسولي 24 ليلة ليلة وشوان دوار لدي يا دين ويشتغل سليل إشكالة مولانا سيد إشباك الوزي دين ويشكالة جيوبر الوزي وأيام أقبلا فسومي وسولي فإن ذلك يجزئ إذا ذلك فيه وكذلك فافعل تقص كوا كما تحيد النساء وكما يذكرن لميقات هذهن وطهرهن كما تحيد النساء لميقات هذهن او كما يذكرن لميقات طهرهن رشتیا وایي تاسو چې پیغمبر مبارک یو نه اعتبار ورکړه عادت اذا خذوا سيغراديه نسكاوا عام خذوا انسان سعادت اب اسه اسمان انا سيوا دشمن فإن قويت وكتاكت بيانا فدي أن تؤخري الظهر لما سبقين بستوكي وتؤجلي وما ديگر مخيكي أو تغتسلين ولا غسلوكي حتى تغترين كفاك شيخ مبارك إسر غسل وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين بستوكي مغرب وتعجلين العشاء أو قلبي وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين صباح الفجر مرغري كل شهير زان غسلك وتصلين وكذلك فافعلي والسنة إن قبلت على ذلك فقال صدق وأجب الأمرين إلي قال مستلمة تريد وقتي ولي يوم وصل شوابس كتريد يترى بالتبريد راشي يترى بالعلاج راشي فتور أو سستي بخط مشي صفائي بمراشي أو تدينا بيهتر بها هر وقت لمستلم وس مولانا تفري وسؤال ذلك أغا سؤال تهدي مولانا سيبو إذا جمع بين الصلاتين بيو غسل گئی او بخبل پیغمبر مبارک چلو خو یو بلوستو کې بل مخکې دا چې موږ وایو کنه چې جمع نسوري مراد ده دا بخبل باب کې راځي په بدل راځي دا بابلو ان شاء الله کتاب الصلاه روان په بدل راځي جمع بين الصلات او چې دا موږ وایو چې کوم ځای پیغمبر مبارک فرمایي جمع بين الصلاتين او څه مراد ده سوري څه ده یو من د خپل وخت په اخر کې بل من د خپل وخت وو تعویل پیغمبر وی چې موږ کله ته مونږ له دوی څخه تعویل د پیغمبر په خپل تعویل وکړو مې تو اخر او دوال کې وای خپل وګورم دیونه چې ما په خپل له مزلو په دواړه کې راځي دیونه چې ما ذکر له مزلو په دواړه یو ځای کا په قدمه ذکر کې دیونه چې ما هر له مزلو په دواړه یو ځای کا دیونه چې ما ذکر ما مزمن له مزلو په دواړه یو ځای کا دیونه چې یو د مزلو په سره یو ځای کا
دیونه کې ما خام له وصلو کا ما سلطان مو کا او ما خام مو کو سبا او ما سلطان له وصلو کا ما خام پجو کو ما سلطان مو کو فجر مو کا نو که جمع حقیقي جائز به ولې پیغمبر مبارک دی غریب ته چا دا وتا کې او په خپل وجه جمع شوی دی دا غیر عذر بل کې خپل وته وي ولا چې سره تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين بين الصلاتين هغه جمع بين الصلاتين دا تعبیر دا تفوق کې تطبیق د روایت راشي او نو تحقیق برکات مدیدارونو او داسې اعتراض بدر باندې کوم چې څوک د جبر حقیقي قائل دي چې تر قیامت پورې به جواب ورکړي ان شاء الله او د خلک بیان د حدیث برمانه کو ظاهر د نور د حقیقت احادیث اصل او بنیاد ته اوس مولانا غټ سوال دلته بل راځي غټ سره چې دا یو اوسه دیو کو د ماسپخین باندې په اخر کې وکړو او بیا د صبر کو د مازیګر د باول کې وکړو نو دا ابو امام سے پہلے کو په خروج باندې او 10 مانځي او د امام ابو یوسف پنځ په صدا کې باندې او د زفر پنځ باندې په دوه باندې دې سره وسه چې ما خام له یو غسل کو ما خام د رسو کو ما سلطان د مخ کې کو نو چې ما خام منځو کو د امام سے پنځ په خروج وکړو او داسه باندې دې په واسطه او دا یوسف پنځ په څه باندې راځه په دخول او د زفر پنځ باندې په دوه نو درې جواب یې کوم یو دا چې په بل روایت مفصله کې داسې دي وتتوزع فيما بين ذلك په بل روایت مفصله کې څه دي اړه روایت مفصله کې وتتوزع فيما بين ذلك میاس کې پکې خیر نه وځو دغه په خروج یا په دخول باندې او د سمات او د مصل پیدا ملته علاج تبریک وغیرہ وغیرہ نو روایت مفصله کې څه کې دی مولانا سے ولا توزع فيما او یادا اذا اخذ مستثنا دا چې دوه منظور نه وصل کې د دې په دخول او په خروج نه ماته دا مستثنا دي دوه منظور په یو وصل کې دا څه شو لکه مستثنا شو د دې په دخول او د دې په خروج د وخت او د څه نه ماته او یا ورشا کې چې بری وړي خبره کوي کتاب المواقیت کې راوړل چې په نه نه غیر مزیدار جواب دی هغه وایي د مثل اول نه پس ټیم کې دی د ماسپخین د مثل اول نه پس دا د ظهر او د عصر مشترک ټیم دی وایي دغه مسافر مسکول شي دغه د مستحاضر مسکول شي ماسپخین مثل اول نه پس ټیم مستانو پورې مثل اول نه کوم دی پورې د مثل اول پورې ماسپخین دی مستانو نه پس مازیګر دی او د مستاول نه پس مستانو پورې وخت مشترک دی د ظهر او عصر مسافر خجال پر مشترک دی مسافر لا او دی خدای معذور نه به کول شي دواړو لپاره وخت ورته دخول نه راځي او اذا شفق احمر نه پس شفق ابيض راشي شفق احمر نه پس شفق ابيض راشي ودا مشترک دی دا ماقام او مسعودان په بیاس هم په دې ماقام کوي چې د مسعودان وسو معذور اداره یا مسافر نو ودا کې شفق احمر قدر شو او بیا ابيض شروع شو د دوه وخت بیا د خروج راځي نه دخول سو جواب مې ورکړ یو دا چې روایت مسله کې تتوزع فيما بين ذلك او بیا دا خدای مستثنا ده د دې په خروج دخول باندې نه ماتېږي او یا مې سوې مولانا سیوا چې دا د مستاول نه پس مستانو پورې مشترک د دواړو ټیمونو د پکې کول شي معذور مسافر او د شفاق احمد نه پس یې بیا شروع شي نو پکې ماقام مسعودان دواړه کول شي دا مې ته مزیدار جواب عجب ولې امر ماته عجب دا چې علاج براشي صفائی براشي فطور به ختم شي ما ته دا ډېر وخت دی او د دې حدیث نه ډېرې مسلې معلومې شي هلکه هغه مخکې حدیث کې مسایل هم نه وي که نه ویلې مې مستحاضه تدعو الصلاة ایام اقرائها مې نه کړ یو خو دې دا معلومه شوه چې مستحاضه به د حیض په ایامو کې مونځ نه کوي ما نه یې تاسو نه او بل فروق په معنا د حیض د مستعمل شو
فروق نجا بمعنى مستعمل جوار لا خير نمم جوار في فروق بمعنى والمطلقات يتربصن بألف ثلاثة فروق لا زمان دليل شو أو التي كانت تحيل بها إشارة بأمر بعادة بنا كده ألا هنا بعادة أو بيان عادتها حيث نفس تغتسل غسل أو بيان أو دست كل صلاتين على تفصيل معروف ودي مستنيل على كلمة مسائل واسعة يوم خداري جحمنا بنت جحش مستعاذة يوم ده والتداسي مسائل تخص أستاذ مشر علي بن الكولش والحياة يغيره بنيه فيه ودير أمواه والمفتي لبخبر خبر وركيه داري وأخبره بصدي أستاذي كلاوة نان تكبين لك وما يمشي तो दार आसान शेर है बोले अब 10 दिनों को मुझे मालूम भी और बिना अब मालूम जो बंद कर पराहम के उबार रोना वाला रोना समझ मैं बिल्कुल मालूम तो जे हां कदा मालूम जो सर से कम बात करे गलूम जो बियामान और तंतु जे मालूम जो सर लुशेवी नहीं रोना समझ वो सब दफा है तो कमजोरी भी बदास्पी ने ऊपर ले रहे हैं मजाक मालूम ठीक है طبعا معلوم دي نو کدا معلوم سر تاسو ني جوړ شوی نو دا ولستنه دا برانه کې تاسو نو به دې دی بلا به دې ورپلا او که معلوم چې نه باندې کې بیا څه دی بیا دا نه کارونه کوي او په باندې نه باندې دلا نو دا نه دې راټه کې او بل پیغمبر مبارک او تاسو امرونه خو یو دا چې یو د بوسلو کې یو تاسو کا یاد دي और बेमदा की जमा बहन सुरातन में मुस्लिम वाहिदीन का बनी तो को सबब ये बताओ यार दस में शैतान और बस बिना आदत का तदमा मुस्तदल ارتباط لو نزل ارتباط عادت है और बस मुस्तहादा बाबा इस्तिहास की मुस्किन हैज की बन गई वो इस्तिहास की बन गई او جمع بين الصلاتين حقيقينا سوري يا غريبا جمع بين الصلاتين حقيقينا بالكسر سوري ترد معلومه شو قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمر الرقي دي حديث دا حسن او صحيح وين دي وتكنا اگر دي مذکور کی نماز دے کا اختلاف نہیں تھا وہ دیکھ عبد الله بن محمد بن عقيل جیسے لکھا ہے هذا كده كمان ناخذ ضعيفه ده تخيل شقوي وروى عبيد الله بن عمر الرقي بن جريج وشريكه راي اجل شريكه كثير غير نور الصالح عن عبد الله بن محمد بيعمل عبد الله بن محمد الرياحي كم دور دي عن ابراهيم بن محمد بن طلحه في عمران كان امي حمنا الا ان يقول عمر بن طلحه او سيد ابراهيم بن طلحه وسالت محمد الامام البخاري من تفوز حديث بلي قال هذا حديث حسن او حسن وي ده محمد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهكذا قال احمد بن محمد اوي هو حديث حسن كما مشان حسن صحيح وما وجد احمد بن حنبل وقوله يوم يدرون كذي وتضعيف في بلد ولماذا ضعيف في هذا نسائي احمد بن حنبل كل ضعيف وتوي وقال احمد واسحاق بس ودي مساله فقهيه ذكر دي مولانا ابو فردوس كده ماذا تستويل وی احمد چرته ممیزه شبا سوا ممیزه او تمیز من لون یقول شو نصرة او طور بنا بدا حياتي باقي بدا جاي ده استحاب او ماذا تستويل ما ويجب او شافين ده سوي او مالك سرور بنا حياة شمالي سرا طور او قدرت او سفرت او درجه استحاب او مختلف بين لون اعتبار نور کو مستوي ولسوچو کا مولانا دلتا وقال احمد واسحاق في المستحاضه اذا كان تعرف حيدها باقبال الدم وادباره جگل دا خپل حیث په یعنی په اقبال د دم او په ادبار دې تفدی چې بنا میراشي نصرای او چې سرواله ختم شي جوړواله راغی نو دا بیا حیث دی په حیث کې دا پیجنی چې دا بنا راشي او دا ختم شي دا حیث
إقبال سري أن يكون أسودا جلك يوالي أسودا الذي بالكذا وسلم في أتوسيه أحمر أو إقبال سري متغير في صفرتها هذا الشافعي وده أحمد تمالك بني صفرتها محير قدرة مسرحين نحكم بديك حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالوا كنا فاطمة بنت أبي حبيش ماما की पैगंबर मुबारक आदत तभी है लेकिन परंतु ये जो हदीस मुबारक है आदत असल फातिमा बिन्त अबी हुबैश रिवायत मुस्तरिद है माना तकरुन में يوم الكلام فإنه دم أسود تعرف يعني يعرف فإنه دم أسود أغيار هذا التنيس تعرف نسائي مما جاء أبو داود كده نسائي مما جاء نتير وطن أبو داود كده أغيار فاطمة بنت أبي حبيش حضور پاک فرمائے فإنه دم أسود يعرف लेकिन मारा तो है इधर फातिमा बिन्त अबी हुबैश रिवायत बनी की सदी मुस्तरिद अबू दाऊद के लिए वला जिला मुस्तरिद और दाखली पतिरमिनी की परुनी की बात उसमें मुताहादती बात डालते हुआ फातिमा बिन्त अबी हुबैश रिवायत दर्शावे दे और पैगंबर मुबारक बस हुई اذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت من عبادت فدعي ولا دي لو دي أو كما استعاد لها أيام معروفة يعني معتادة سجل لك معتادة مميزة لها قبل أن تستحاض مميزة لها فحياتك اليوم شهر من ذلك والشهر ذلك معتادة لها فإنها تدعو صلاة أيام أقرائها يقبلك كل علماء اتفاق ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قبل من وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة لا قبل أول يو شامل جريشي مبتدئ أجوة نذيك أصلاً في كوا أحمد سوي أنت في كنا مبتدئ يو شامل جريشي ورما تقبل مدن بين سمي بيني أقل المدة ترى وده بحث ماري أو باقي مويش وده بحث ماري نا باقي لا سورة بحث ماري نا مبتدئ ما فرميلو كي أقل مدة حيل بحث ماري حيل بحث ماري أقل مدة كدري وده أو باقي بحث ماري استحاض بشماري شهادة ويش وده لازم أكثر مدة أو تيرو أكثر مدة وحيل شمالي كلا سردي أو بيابا استحاض شمالي شرب وده بيابا سردي حيل تيرو تمام أكثر مدة وحيل شمالي أو أقل تدور شمالي لازم كده لا ترى الحيدر أو بينزل شرب الاستحاض بيان اسم الحيدر وشرب الاستحاض مو داوي أو شافي سوي ولكن أحمد سوي أحمد وي شيء دخلوا عادت بحيل شمالي أو باقي باستحاض عادت دخلوا سوري يبالوا غير دبات التجارة والكي أغاد خذوا عادتنا والكي وكيلا كم ذلك ولم تعرف وإذا استمر بها الدم ورقا كم ذلك وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض معتادة استحاضة مخي أيام معروفة معتادة فإنها تدعو الصلاة أيام أقرائها فلذا العلماء اتفاق ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم معتادة لا مبتدئة وإن لم يكن لها أيام معروفة ذكر النبي من رأى جارية هذا النشطة ولم تعرف الحياة بإقبال الدم وإقباله ذكر النبي من رأى الذي تمكن فتنوج حياة طول رأتك سرعتها ذكر المعلقة شبيرنا شبينا شروفها مستحاضة तो अय्याम मारूफ नहीं तो मुतादब न ला और दावी पनिस बात तो रस्बिना बिन हमने भेजे है कि बदवा है कि रास्ता वो पेश हो सुफरतो कुला अला हदीस हमद बिन जहज हमद बिन जहज खुदी हुई पैगंबर मुबारक को इशबात व यौल व खैश माल बाकी इस्तेहाल याद नहीं यानी दआम खद العادت بنا गई दा सो कोई दा इमाम अहमद व इसहाक कोई सो कोई
يحمى أحمد الإسحاق سنة الله أحمد والإسحاق مسلك الإجابة شيء حملي في التجارة إذا عام وخذوا عادته ولغالب ما نبقى يشبك يوحي اسمع الباقي استحال شمال خاق وطار بسيط أو ذا شافي سوي المستحاض اللي استمر بها الدم في أول ما رأت مبتدئة أو بلا بداية مشروع فإنها تدعو إلى لا بريدي ما بينها وبين 15 يوما بينزل يوم النبي سورة mana ni? Inzallah. Oleh aksar mutazahir Syafi'i pada surah inilah Inzallah. Begini sudah haid. Ini sudah siapa? Kalau dia suruh coba ada tu bila cari suap. Kalau Inzallah tu berbeza begini sih. Haid. Berbeza tu orang cepat kalau Inzallah tu lalu kira Inzallah tu nama ke malah haid. Inzallah tu cepat kalau lalu berjalan Inzallah tu nama ke sih jo. وإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما وجد في ذلة الغرواء وليلا شكرا إذا هو ما في ذلة حيل سبته ينتهي شيء جاري نبي على ذلك الرسكي أقل مدد حيل سوري يورد بيوشبه يورد بيوشبه بحيل شماري أو ذا سوار لترود ذا منزل قدر مستحاض فتاوى لك فسوار رسول في ذلك رسول دولة سودانا سودبان لك خدا سجيشو كلام بنيسا وكذا في ذلك نوار رينا فتاوى لك مستحاضة كلام استحاض يروشي إثباتانيستا في ذلك سيحيد لغينا فسلي كسوارنا سيحيد لغينا فسلي كديرنا سيحيد لغينا فسلي كدرين وديحيد لغينا فسلي نو يقيني كم يولي يقين سربوسنا ولينا يقيني يولي Pemutayakan bahwa beliau radhiyallahu anhu harus malu sebab dosa ini mereka sadar kami. Dan nanti dikata bagi Rasul Allah ثم تدعو الصلاة بعد ذلك أقل دخل في حيل فدخلوا هذه يوم وليلة أما متيقن لها يوم ليلة ذلك باقي شركين كتبر وزير التدريس سنور شركي ولا يقيني ما يقيني وحيث ما يقيني استحاء ذلك وما لا تقول ما نبيله قال بإسحاق فاختلف أهل العلم في أقل الحيل وأكثره وقال بعض العلم أقل الحيل دليل وأكثر نفسه نقول سبحانه سرودة في مقود المنام وبه يأخذ عبد الله بن مبارك اور عبد الله بن مبارك نظری خلاف منقول به قول استخدمه ذکر کرے وقال بعض العلم بعض علماء منهم عطاء ابن ابي رباح اغيك عطاء ابن ابي رباح باقل الحيل يوم وليله اقل حيل سمره يوم او ليله او اكثر في ذل سمره هذا شافه الروايه هذا امام شافعي رحمه الله عليه او داوداعي او دا مالک او دا شافعی او دا احمد ابن او دا اسحاق او دا ابو عبیدہ لیکن مانا تفرق کر دا مالک قول راجح بشک امدار اکثر پینزل لسر دے وہ اقل کی غسر ہے دا غیو قول دار لا حد لأقل الحیض یادنی یو قول دا غد مراجح بیدار دا بی قول نرے او دا پینزل لس دا غد قول راجح بل قول دا اغرب ولس دے بالقول سره لك ولا اسمعنا دليل او دا احمد دا یو قول دی کوي دا احمد دري قول دی پچا نظر مذهب او مالک ابن قدامه په مغنی کې سور لیکلي دی بیا رسې کوي هرګه یاد دی نه پرون دی شي وی دا په ور سره وایي بیا خلاص بشي دا ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة قال قتيبة قال ليس لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مستحاضة وغسل عند كل صلاة ما يدعي من اختلاطها صلاة مراد وقت تكواري
دا بعید ده چې ماسپښین کې د څلورو سنتو له ځان له غسل کوي، فرض له ځان له غسل کوي، سنتو له ځان له غسل کوي، ټول دا به چلته وقت به مراد دلته قتيبة تیر دی، لیث تیر دی، ابن شهاب زهري او عروة تیر دی، عروة ابن عروة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش لزينب بنت جحش قولها ديرت وحملة بنت جحش زينب مستدري ولا مستحاذيري النبي عليه السلام فقالت إني مستحاذ فلا أخرج إلى أخرج مدة مديدة أفأدعو صلاة تأخذ شو ما كان هذه لا توجد الاستحاذ والحيض بيها لا الحيض على المستدري ديرت الأولى شبدا فقال لا إنما ذلك عرق دم عرق متعب مقدر كون إن قطع انشق ولا وقت فاغتسلي ولا أمر ولما نبي كده أم حبيبي برواية فاغتسلي برون تحت الباب کې فاغتسلي نو دغه فاغتسلي راغی او درې سبب من ذکر ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة أما ذل به غسل کو اساس نو تاسو کوم حضور پاک وته یو مسلم دی کله هر من یو مسلم دا ولې خپل فعل پیغمبر مبارک وتوی سوچ سو فاغتسلي ثم صلي تاس او پرون تیر شو ته توجه الى كل صلاة باندې کې پرونو کومه دا بابا د پیغمبر مبارک وتوی او د غسل کا دلته راغی او قاعده صاحب كل صلاة دا د فاکان تغتسل لكل صلاة د خپل فعل نو چې خپل لام به هم مازل کړی او د صحابي فعل د کلام به د صحابي نو خیر کوم تبرید او علاج قال قتيبة وقال الليث ذكرت بشهار النبي عليه السلام امر ام حبيبه ان تغتسل عند كل صلاه ولكن شيء فعلته هي فقبله جگہ کوئی لیکن ټول علماء باندې متفق دي مولانا صاحب چې په لومړي د غسل واجب دي د حیض ورځې تیرې شي او ټول علماء باندې متفق دي چې غسل کې نو منع نه دي اسراف نه دي تبذير نه دي زوصل قال مساوي وهذا كان الزهري العبد عن عائشه يستفتت ام طيبه سردوي ام حبيبه بنت جحش وقد قال بعض العلم مستحيل تغتسل عند كل صلاه نشوف بالكل استحبابي صورته بعض وتواجب وي عطاء بن ابي رباح فتابعين هو ذكر لك عطاء بن ابي رباح فتابعين وصحابه ابن عمر بن الزبير واجب وتواجب وصحابه عبد الله بن عمر لا عبد الله بن الزبير حضرت علي وابن عباس وعائشه عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير لا علي عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير حضرت علي بالمثل ذكر عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها وابن عباس اي وجوب لكن دا خدا دي خپل فعل دي مولانا حضور پاک وته نه دی اب وضعیو د وخت تسلیمه او پرون د دې روایت ډیر شو په دې وجه هر وخت تاسو نو وجوب دې معلومه وراوت اوزاعي من جوع عروه وعمر نو دې د تطبیق او په مخ کې سنت عروه وعمر بلکې عمر عروه دي د دوړه دي دوړه ثابت دوړه د عائشه نه نقل کوي بس دې مولانا